چې څوک دا دعا وایي دی به مړ شي خو مصیبتونه به گیر نه کي. دویم د الله نبي فرمایي څوک چې دا صحیح حدیث دی دا چې څوک دا دعا وایي دی به مړ شي خو مصیبتونه به گیر نه کي. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. د دې معنی دا ده چې یا الله خیسته کې زما انجام زما په ټولو کارونو کې، که زما د کور معاملات دي، زما د گاوند دي، زما د روزګار دي، یا الله د دې ټولو انجام را لته خیسته کې. او واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، یا الله په دنیا کې ما د شرمندګۍ نه وساتي چې ته مظلوم شي هم شرمنده کېږي، که ته ظالم شي هم ته بې عزته کېږي، که ته قرضدار شي ته بې عزته کېږي، که ته ناجوړه شي ته کمزوری کېږي. نو یا الله د دنیا د شرمندګۍ نه ما وساتي او د عذاب د آخرت نه ما وساتي. دې حدیث پر آخر کې د الله رسول فرمایي و یو سړی به مړ شي خو مصیبتونه به گیر نه کړي. دا وظیفه ویله. خو دې کې یو بله وظیفه امام الانبیاء محمد مصطفی موږ ته ښودلې ده صلی الله علیه وسلم، چې د الله نبی فرمایي وایي دا وظیفه چې چا ویله دا دعا نو وایي غمونه به الله ختم کی او په بدله کې بوله رب العالمین خوشحالۍ ورکړي. خوشحالۍ د غمونو په مقابله کې بوله الله خوشحالۍ نصیب کی. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. مختصر غوندې کلمات دي په نیم منټ کې ویل کېږي او دا حدیث مسند احمد کې هم دی او د شیخ ناصر الدین البانی په سلسله صحیحه کې را تفصیلا نقل کړی دی. دا دعا چې څوک کوي د الله رسول فرمایي الله به غمونه ختم کی او دویمه دا چې د غمونو په مقابله کې بوله رب العالمین خوشحالۍ ورکړي. خوشحالۍ